أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. دا سورة بقرة پا اولو 15 آیاتونو کې داغ خالص مخلص مومنانو صفتنا بیان شوی دی چې په ظاهر او باطن کې مومنانو. بیا دو آیاتونو کې دا هغه کافرانو بیان وشو چې هغوی په ظاهر او باطن دواړه کافران دي، په زړه او په خولې دواړو سره کافران دي. ورپسې 14 آیاتونو کې د هغې خلکو بیان دی چې د څه مصلحت یا د څه دباو او د یرې د وجې نه اسلام په ژبه خو منه خو په زړه یې نه منه. داسې خلکو ته د شریعت په اصطلاح کې منافقان ویل شي. منافق دیتا وی چې ان یعترف بلسانه بالایمان ويقر به وينكره بقلبه ويصبح على حال ويمسي على غيرها. تفسیر خازن لکھی ان یعترف بلسانه بالایمان. منافق هغه دی چې په ژبه د ایمان اقرار او اعتراف کوي، وینکره بقلبه او په زړه کې نه انکار کوي، ویصبح على حال ویمسی على غیرها او د سحر په یو حال کې ماښام په بل حال کې. دغه رنګ منافق هغه چاته ویلی شي چې څوک اظهار د خیر کوي او په زړه کې شر وي. ابن کثیر تفسیر لیکي النفاق اظهار الخیر و اصرار الشر. اظهار د خیر کوي او پټ په زړه کې شر ساتي. د منافقانو صفتونه قرآن مجید کې چې راغلي دي هغه مدني صورتونو کې دي. دا ځکه چې په مکه مکرمه کې نفاق نو، منافقان نو، بلکې هلته داسې خلک وو چې په ظاهر کې به د کفارو د زور او غلبې د وجې نه د ایمان اظهار نشو کولی، خو په زړه کې به مؤمن و. مکه کې بعضې به داسې وو چې زړه کې به مؤمن و خو ښکاره به ایمان د کافرو د یرو نشو ویلی. نو د منافقانو صفتونه مدني صورتونو کې راغلي. البته کله داسې وي چې ټول صورت خو مکي وي خو څه بعضې حصه پکې مدني وي، نو په هغه حصه کې د منافقانو ذکر راغلی دی. پیغمبر علیه السلام چې مدینې منورې ته هجرت وکړ نو هلته د انصارو دوه ډلې وې، یو اوس او بل خزرج.
چې په جاهلیت کې د بوتانو عبادت کو لکه د عربو د مشرکانو په شان او د یهودیانو هم درې قبیلې وې یو ته به بنو قینقاع وې دویم بنو نذیر او دریم بنو قریظه د بنو قینقاع او بنو نذیر د خزرج سره او د بنو قریظه د اوس سره دوستانه تعلقات د اوس او خزرج نه خوش قسمت خلکو ایمانونه راوړل او په یهودیانو کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ غوندې سلګو کسانو اسلام قبول کړ تر دغه وخته پورې لا هم نفاق نو ځکه چې مؤمنانو د پاره لا داسې شان او شوکت نو چې یره پې کېدی شوه خو هر کله چې د بدر عظیم الشان واقعه پېښه شوه چې په هغې کې د الله پاک د طرف نه اسلام او اهل اسلام تلوی شان او عزت ورکړی شو نو عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دی د خزرج قبیلې نه و او د مدینې منورې خلکو د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه لږ غوندې مخکې په مدینه منوره کې دته بادشاهي حکومت ورکو د مدینې خلکو عبدالله ابن ابی ابن سلول د مدینې بادشاه جوړو فیصله یې کړې وه دی د اوس او د خزرج د دواړو ډلو رئیس جوړېده او چې کله پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته تشریف راوړو نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول د ده مشري ختمه شوله او پیغمبر علیه السلام ته بس مشري ټوله حواله شوله نو د دې سړي په زړه کې اسلام او اهل اسلام سره حسد پیدا شو نو د بدر د واقعې نه پس ده وویل چې اسلام خو مخپړوان دی روان دی نو ده په اسلام کې منافقانه طور باندې خپل اعلان وکړ چې زه مسلمان یم بیا د ده په طریقه باندې نور خلک داسې وو چې هغه هم را روان شو په ظاهره اسلام کې داخل شو او په دې طریقه د اهل کتابو نه بعضې کسان منافقانه طور باندې اسلام کې داخل شو نو دا یو جماعت تیار شو د منافقانو یو ډله تیاره شوله د بعضې مصلحتونو په وجه د اسلام د قوت او شان شوکت او دباو او د یړې د وجې نه اسلام کې داخل شو او زړه کې اسلام نو او پیغمبر علیه السلام او مسلمانانو سره بغض او حسد ساته بیا وروستو دې خلکو د منافقانو اسلام ته او مسلمانانو ته او پیغمبر علیه السلام ته ډېر تکلیفونه او ضررونه رسول او پورا منظم طریقې سره کوشش یې کو نو دا ډله هم د مخکې په شان کافرانو خو د دې ډلې د مخکې ډلې نه ضرر زیات و د مخکې ډله خصوصي کافرو ښکاره به یې من کافران دي د هغې نه خو ځان بچ کول اسان و ځکه ظاهر او باطن یو شان کافرو او دوی په ظاهره مسلمان او پټ کافر نو د دوی د ضرر نه بچ کېدل مسلمانانو ته اسان نه لکه دا په مسلمانانو کې ګډ وډ شریک بو د مسلمانانو هر قسمه راز نه به خبرېدل یو ځای ناسته پاسته په وجه باندې مسلمانانو د دوی هغه خباثتونه هغه ښکاره کولی نه شو بیانولی نه شو د دوی مثال د لستوڼي د مارو ضرر یې زیات
او ځان ساتل ترنه مشکل. نو ځکه الله پاک دلته د ښکاره کافرانو بیان صرف په 2 آیاتونو کې وکړ او د منافقانو بیان یې په 14 آیاتونو کې وکړ. ورسره د دوی 2 مثالونه هم بیان کړي چې مؤمنان ترنه ښه هوښیار شي او د ضرر نه ځان بچي. منافقان 2 قسمه دي. یو اعتقادي منافق دی چې عقیده خراب وي، په ظاهره کلمه وي، د اسلام مدعي وي، خو د اسلام د بنیادي عقیدو نه د عقیدې نه منافقانه انداز کې منکر وي، او یا د مکمل دین اسلام نه په باطن کې منکر وي. نو د دې قسمه منافق سزا د ښکاره کافر نه زیاته ده، او د ده په باره کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بېشک منافقان د ټولو نه لاندې طبقه د اور کې وي، پښتانه چې ورته اتشین وي، اتشین کې وي. دویم قسم منافق هغه دی چې د عقیدې په لحاظ خو مسلمان وي او د اسلام ټولې بنیادي عقیدې د زړه نه مني، خو په عمل کې د منافقانو په شان وي. یعنې د منافقانو بعضې عادتونه او عملونه چې د اسلام د تعلیماتو نه مخالف وو، نو دی هغې عملونو کې څه عمل کوي. نو پیغمبر علیه السلام د هغې عملونو نشاندهی په مختلفو احادیثو کې کړې ده. نو چې څوک هغه عملونه کوي نو هغه د عمل په اعتبار سره منافق دی، یعنې دی خو مسلمان خو عمل د منافقانو دی. نو دا قسم منافق کافر نه دی، البته غټ ګناهګار دی. د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د وحی سلسله ختمه شوه، نو دا قسمه منافقان په ظاهره مسلمانان دي، په ټولو ضروریاتو د دین باندې عقیده لري، نو د دې په باره کې په ظاهره د مسلمانۍ فیصله کیدی شي او قطعي طور باندې د اعتقادي منافق حکم پې نشي کېدی، چې عقیده د زړه شی دی او د زړه حال پټ دی، موږ دا نشو ویلی چې دا اعتقادي منافق دی. البته که د عمل نه معلومیږي نو عملي منافق ویلی شي، اعتقادي منافق په وحی معلومیږي. او پیغمبر علیه السلام وفات شو، د وحی سلسله بند شو. دا منافق شو. د منافق سره نږدې یو بله طبقه ده چې هغې ته زندیق وایي. دا زندیقان څنګه دي؟ که څوک داسې چې په خوله باندې خو دعوا د اسلام کوي او د اسلام د عقیدو او حکمونو په باره کې په قرآن مجید او احادیثو کې راغلي الفاظ په خپل حالت برقرار ساتي، خو د هغې په معنو کې داسې فاسد او غلط تعبیر کوي چې د هغې په ذریعه د هغه شرعي عقیدې او حکم هغه حقیقت او حیثیت بدلیږي، کم چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو او د امت د بزرګانو نه مسلسل او متواتر را روان دي او امت په هغې اجماع کړي دي. لکه د مثال په طور داسې وایي چې قرآن حق دی او په قرآن کې د جنت او د دوزخ فکر هم حق دی. دا بندوي مراد د جنت نه هغه خوشحالي ده چې انسان ته په سبب د ښو صفتونو اختیارولو سره حاصلېږي په دنیا کې. آخرت کې چې کوم جنت دی نو هغه نه مني، او په قرآن کې چې کوم جنت ذکر کېږي نو د هغې نه مراد دا دی چې د ښو صفتونو په وجه باندې کومه خوشحالي بنده ته دنیا کې حاصل، بس دقه جنت دی، او د آخرت جنت نه مني. او د دوزخ نه وایي څه مراد دی؟ وی هغه خپیماني
چې په سبب د خرابو خویونو عادتونو بنده ته حاصلېږي وی دغه ته دوزخ وایي نه دی وی نه جنت شته او نه دوزخ شته وی دا خو په دنیا کې د ښو صفتونو په وجه خوشحالي حاصله شوه جنت او د بدو صفتونو په وجه باندې خفقان حاصل شو دا دوزخ وی قرآن منم او قرآن کې جنت او دوزخ هم منم خو دقه مطلب دی نو دې ته زندیق وایي دې ځان ته مسلمان وایي خو دا سړی زندیق یا دې سړي ته د مانځه خبره چې وکړي نو دې وي منم قرآن حق دی اقیم الصلاة پکې شته خو د صلات نه مطلق دعا خشوع خضوع او عاجزي بس دقه نه مراد دی او دا باقاعده چې مسلمانان مونځونه کوي وي دا نه مراد نه دی مونځ منم خو د مونځ څه مطلب عاجزي کول او دعا کول پنځ وخته مونځ نه مني یا زکات څه ته وایي وایي زکات خو په عربۍ کې پاکوالي ته وایي دا صاحب نصاب چې کوم زکات ورکوي پیسې ورکوي وایي داسې نه مراد نه دی نو دا سړی زندیق دی په خپل فاسد او غلط تعویل باندې د یو قطعي او ثابت شوي شرعي حکم نه انکار کوي دارنګ دی د عذاب قبر نه انکار کوي منکر نکیر سوال کوي قبر کې د هغې نه انکار کوي پولیس رات نه انکار کوي حساب کتاب نه انکار کوي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په باره کې وي چې دوی جنتیان نه دي یا د ختم نبوت د عقیدې نه منکر وي یا د پیغمبر علیه السلام احادیثو نه منکر وي یا د عصمت انبیا نه منکر وي پیغمبرانو باندې د ګناهګارېدو خبرې کوي چې پیغمبران ګناهګار دي یا عیسی علیه السلام اسمان ته د خطو نه دی منکر وي اخره زمانه کې بیا دنیا ته د راتلو نه منکر وي یا یو شرعي حکم سپک ګڼي او دارنګ د پیغمبر علیه السلام یا د نورو پیغمبرانو په باره کې ګستاخي کوي او چې کله عالمان رونیسي چې دا خبره خو غلطه ده نو دی ولا بیا رنګ رنګ تعویلونه شروع کي او ځان د کفر نه بچ کوي نو داسې قسم خلکو ته د قرآن په ژبه کې ملحد وایي ملحد حامیم سجده آیت نمبر 40 کې الله فرمایي ان الذين يلحدون في آیاتنا هغه خلک چې الحاد او کجروي کوي زمونږ په آیاتونو کې ولا يخفون علينا دوی په من باندې پټ نه دي خدای وایي زمانه پټ نه دي افمن یلقى في النار خیر ام من یأتی آمنا هغه څوک چې دوزخ کې اچولی شي هغه بهتر دي او که هغه کس چې موږ ته په امن راځي یوم القیامه د قیامت پر اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر چې څه کوئ هغه کوئ الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی نو قرآن کې ورته ملحد وي او په احادیثو کې ورته زندیق وي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما پیغمبر علیہ السلام نے اوریدلی دی فرمایلی سيكون في هذه الامه فسخ مسخ پتی امت کے مسخ ہوئی شکل بدلیدل ہوئی الا وذلك في المكذبين بالقدر خبردار شدا به هغه کسي چې د تقدیر نه انکار کوي او تکذیب کوي الزندیقیه دا زندیقان دي اکفار الملحدین کتاب کې علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لیکلی او کنز العمال کتاب کې هم یو حدیث مبارک راغلی دی پیغمبر علیہ السلام په خپل امت کې د یو داسې قوم د راتلو پیشنګویي کړې ده چې هغوی به د یهودو نصاراو په شان کفر کوي
د الله کتاب به لولي، په قرآن باندې د ایمان راوړلو دعوا هم به کوي، او د هغې نه پس به کفر هم کوي. وګوره حدیث دی پکې دا الفاظ راغلي اولئک زنادقة هذه الامه، دقه کسان د دې امت زندیقان دي. نو دا زندیق هم په حقیقت کې منافق وي اگر که دی خپل کفر او بېدیني نه ښکاره کوي او ځان په مسلمانانو کې حسابوي، د ده باطني خباثت ډېر زیات دي او مسلمانانو ته د ده ضرر د ښکاره کافر نه ډېر زیات دي. د دې خلکو نورم ډېر خباثتونه دي بې حده زیات. دا د زندیق او د منافق په منځ کې دا فرق اکفار الملحدین کې علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه اکفار الملحدین کتاب کې کړی دی. ومن الناس بعض د خلقنا من اغا څوک دی یقولو چې وایي آمنا من ایمان راوړی دی بالله په الله پاک باندې وبالیوم الاخر او پر ورځ د آخرت هم ایمان راوړی دی وما هم بمؤمنین حال دا دی چې دوی ایماندار نه دي. دې آیات کې الله پاک د منافقانو تش په خولې باندې په الله تعالی او په آخرت ایمان راوړلو دعوه ذکر کړه او بیا الله د دوی د دې دعوې رد وکړو چې دوی د الله د طرف نه په الله تعالی باندې او په ورځ د قیامت باندې د ایمان لرلو دعوه صرف د ژبې په سر کوي او په حقیقت کې دوی په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرونکي نه دي. دا دعوه د دوی په حقیقت مبني نه ده، دوی دروغجن دي. دلته یو سوال دا پیدا کېږي چې منافقانو خو په ظاهر کې او په خوله باندې ټول دین باندې د ایمان لرلو دعوه کوله، ځکه چې دوی د مسلمانانو په ډله کې په ظاهر کې ځان شمیره او د مسلمانانو په صف کې د ځان شاملولو دپاره دا ضروري وه چې په ټول دین باندې مکمل ایمان ولري. نو دلته د دوی په دعوه کې صرف د دوو عقیدو ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر ذکر ولې شوي دي؟ د دې سوال نه جواب دا دی چې په اسلامي عقیدو کې دې دوو عقیدو ته ډېر زیات اهمیت او عظمت حاصل دی، ځکه چې څوک په الله تعالی باندې د ایمان لرلو دعوه کوي ظاهره خبره ده چې په الله تعالی باندې با ایمان په هغې طریقه راوړي چې څنګه الله تعالی غواړي او څنګه چې د الله تعالی ذات سره مناسب وي او د هغه په کتابونو باندې او ټولو رسولانو باندې او ټولو احکامو شرایعو باندې به ایمان لري او په دنیا کې به د الله تعالی د مرضیاتو مطابق زندگی تیروي او د الله تعالی د طرف نه منع شوي څیزونه نه به ځان ساتي، ځکه چې ډېر بنده به دا عقیده او دا به یقین چې زه به الله ته پیش کېږم، حساب کتاب به راسره کېږي، نو په نیکو اعمالو به راته ښه بدله او په بدو اعمالو به راته سزا میلاوي. نو په ایمان بالله کې اشاره شوې ده دې خبرې ته چې په زندګۍ کې چې د خدای د طرف نه کوم احکام او هدایات بندګانو ته راځي نو په هغې ټولو زموږ ایمان دی او په ایمان بالآخرت کې دې ته اشاره ده چې په آخرت کې څه پیښیږي او د دنیا په ژوند کې شو اعمالو باندې جزا او سزا ملاوېدو باندې زموږ ایمان دی. ظاهره ده چې دا ټول د پیغمبر علیه السلام د تعلیم نه بغیر نشي معلومېدی، ځکه چې د حواس او د عقل په ذریعه د الله مرضیات او نامرضیات او د آخرت خبرې نشي معلومېدی. لهذا د ایمان بالله او بالیوم الاخر په ضمن کې ایمان بالرسول هم راغی. نو گویا چې دوی دا دعوه لرله چې زموږ په الله
او د آخرت په ورځ او د الله په پیغمبر په محمد رسول الله باندې ایمان دی. او دا دعوه شامله شو په ټول دین باندې ایمان راوړلو ته. د ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر د دعوې سره د دوی د ایمان بالرسول دعوه هم راغله. دې خبره کې دوی دروغجن دي، په پیغمبر علیه السلام یې ایمان راوړی. دا منافقان په دې دعوه کې دروغجن دي چې موږ په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی. سورة منافقون کې د دوی خبره الله ذکر کړې ده. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. چې کله تا ته دا منافقان راشي نو دوی درته وایي چې موږ شهادت کوو چې ته د الله رسول یې. والله يعلم انك لرسوله. الله ته علم دی چې ته د الله رسول یې. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله ګوی کوي چې منافقان دروغجن دي. نو الله تعالی د دوی رد وکړو چې وما هم بمؤمنین، دوی ایماندار نه دي. خو دې کې بل سوال دی، دا یهودیان چې نو دوی خو په الله ایمان لره او د آخرت عقیده هم یهودیان لري په خپل تورات کې. نو دا منافقان اکثریت یهودیانو او په الله او په قیامت د دوی ایمان لرلو عقیده وه. او څه خلک داسې چې یهود نه وو، نو چې یهود نه دي نو هغوی په څه ناسه طریقه الله او آخرت منه. نو دوی وی آمنا بالله و بالیوم الاخر، او خدای وی دا دروغجن دي، ایمان نه لري. دا خو د دوی د عقیدې سره برابر دي. نو ولې خدای پاک وایي چې دوی ایماندار نه دي او دوی دروغجن دي؟ نو د دې جواب دا دی چې د خپل مزاج او خپل خواهش مطابق الله منل او ورځ د آخرت منل د الله په نزد منل نه حسابېږي چې ته د خپل مزاج مطابق منل کې، بلکې د الله په نزد هغه ایمان بالله او بالیوم الاخر معتبر دی کوم چې د الله د ښودلو شوو صفاتو د پیغمبر علیه السلام او د قرآن مجید د طرف نه ښودلې شوو صفاتو حالاتو هدایت مطابق وي. او دا قسمه ایمان د دوی نه و، بلکې د الله سره به شرکم کو. عزیر علیه السلام به د خدای زویم ګڼو او د آخرت په باره کې به دا عقیده لرله چې موږ د پیغمبرانو بچي یو او د شمېر یو څو ورځې به م دوزخ کې واچي، بیا جنت زموږ دی، هېڅ عذاب به راباندې نه وي. نو دا قسمه عقیده یې لرله. نو خدای وی دا عقیده دې سمه نه ده. او بل دا چې دوی وی آمنا بالله، من ایمان راوړی دی په الله او والیوم الاخر او په آخرت باندې م راوړی دی. نو ایمان بالله چې بنده یوازې لا اله الا الله ټول عمر وی او محمد رسول الله ورسره نی ویلې، الله یې دغه ایمان نه اخلي. صرف لا اله الا الله چې دا عقیده لري او د محمد رسول الله عقیده دې ورسره ني، الله وی یوازې په ما ایمان نه راوړه، دا ایمان دې نه منم تر څو چې محبوب را سره ونه مني. هغه ایمان به دې منلی شي چې الله او رسول الله دواړه ومني، او چې یوازې الله مني او رسول الله نه مني نو الله وی نه اخلم ستا ایمان سنبالې کا. اوس دوی پر خپله دعوه کې چې ایمان بالله یادوي، دې دوکهباز دي. یخادعون الله والذین آمنوا، دوی دوکه ورکوي الله لره، والذین آمنوا او هغې خلکو له چې ایمان یې راوړی دی. وما يخدعون الا انفسهم، دوی دوکه نه ورکوي مګر خپلو ځانونو ته. وما یشعرون، دوی نه پوهېږي. منافقانو د طرف نه دا معامله اختیارول چې په ظاهر کې د ایمان او د اسلام دعوې کوي او په باطن کې انکار او مخالفت کوي، او دا خیال کوي چې په ظاهر کې دا ایمان د ایمان په دې دعوې سره موږ د مؤمنانو طرف د جنګ جګړو نه بچ شو.
د سزا د تکلیف نه به بچ شو او دنیایي فایدې به راته راشي لکه مال غنیمت کې به حصه راشي مسلمانانو سره به شریک شي او مال جان به محفوظ شي نو دوی په داسې معامله کوي لکه چې دوی الله له دوکه ورکوي او مؤمنانو له دوکه ورکوي د څه مصلحت په وجه دوی دا کار کوي نو دوی دوکه ورکوي نو دوکه داسې بنده ته ورکړل کېږي چې د پوره حالاتو نه خبر نه نو څوک وله دوکه ورکړي نو الله له څنګه دوکه ورکړي الله د پوره حالاتو نه خبر دی نو الله له خو دوکه نه ورکړي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء نبي پیغمبر علیہ السلام له دوکه ورکړي یخادعون رسول الله دې دوکه ورکړي رسول د الله لره نو بیا دا رسول لفظ دې کې حذف شو نو د دې دا مطلب شو چې دوی پیغمبر علیه السلام له دوکه ورکوي خو پیغمبر علیه السلام ته دوکه ورکول داسې دي لکه الله ته دوکه ورکول دې کې د پیغمبر علیه السلام عظمت ښکاره کېږي چې پیغمبر علیه السلام له دوکه ورکول داسې دي لکه الله ته دوکه ورکول یو مثال داسې دی لکه د حکومت یو نمایندی او هغه له د عوام دوکه ورکړي نو خلک وایي د فلاني حکومت له دوکه ورکړه نو د حکومت یو نماینده له دوکه ورکړي نو خلک وایي حکومت له دوکه ورکړه نو دا پیغمبر علیه السلام د الله نماینده دی الله حاکم اعلی او پیغمبر دا د الله نماینده او خلیفه نو ده ته دوکه ورکول داسې دي لکه الله ته دوکه ورکول او بعض عالمان وایي دې دی که ذکر د الله صرف د تحسین د کلام دپاره دا کلام پې خشته شي معالم التنزیل تفسیر لیکي وقیل ذکر الله ها هنا تحسین والمقصود بالمخادعة الذين آمنوا مقصد دې دی که دا چې دوی مؤمنانو له دوکه ورکوي او بعضې مفسرین وایي دوی د جهالت د وجې نه دا خیال کوي چې ګنې موږ الله له دوکه ورکړه دا منافقان د خپل جهالت د وجې نه د خپل جهالت د وجې نه دا خیال کوي چې ګنې موږ الله له دوکه ورکړه بیا دا معنا شوه چې دوی د خپل خیال مطابق الله ته دوکه ورکوي یخادعون الله فی زعمهم دوی خیال کوي چې الله له دوکه ورکړله نو الله به دوی له د دوی د دې دوکې سزا ورکوي سورة نساء کې الله فرمایي یخادعون الله وهو خادعهم دوی الله له دوکه ورکوي الله دوی له دوکه ورکوي یعنی الله دوی له د دوی د دوکې سزا ورکوي د دوی د دوکې سزا الله دوی له ورکوي وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون دوی دوکه نه ورکوي مګر خپلو ځانونو له نو حکم شرعي کې که یو سړی دوکې کوي نو هغه ځان دوکه کوي لکه یو سړی و نو هغه زکات پې جمع شو ډېر زکات پې راغی چا پیسو ته وکتل دا ټوله ډېرې به ورکړو اورېږه وي یو چل کوم نو د زکات نغدې پیسې یې په منګي کې واچولې او د پاسه یې پې غنم واچول د هغه منګي یې جومات ته یوړو او ملا صاحب ته وی چې ملا صاحب راشه د منګي او په دې کې چې کوم زکات دی نو دا ټول واخله قبول کړه
دې منګي کې مې زکات راوړی دی دا قبول کا اوس نه وایي چې په دې منګي ویښ کې روپۍ هم د زکات دي وایي دې کې منګي کې مې زکات راوړی دی دا زکات ټول قبول کا ملا صاحب غریب و نو بس هغه واخیسته منګي چې قبول یې که نه دی ورته وایي چې ملا صاحب دا خو ستا د ژرندې یوه خوله نه کېږي او څه دی دا ژرندې راوړې خوښه دې نه ده چې دا منګې سره د دې زکات ټول تا نه په 100 روپۍ واخلمه هغه وایي چې دی خو د 100 روپو غنم هم نشته دی او دې پې 100 راکړي وایي ډېره ښه ده واخله هغه منګې یې وله ورکړه او 100 روپۍ واخیستې کور ته راغې ښځې ته وایي ملا له مې هم دوکه ورکړه او خدای له مې هم دوکه ورکړه نو ته ملا له کوم ځای دوکه ورکړه او خدای له کوم ځای دوکه ځان له دوکه ورکړله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ځان له دوکه ورکړله د دې منافقانو چې تش په خولي ایمان یادو چې په الله مې ایمان دی او د قیامت په ورځ مې ایمان دی او دی وایي چې د مسلمان د ګزاره بد شومه او چې مال غنیمت راغی نو مال یې هم په کیسه راکړله نو دا مسلمانان مې دوکه وکړل نو مسلمان دې نه دې دوکه کړې ځان دې دوکه کړ مثال یې داسې دی لکه یو ډېر خطرناک مریض دی او چا په چل ول باندې ډاکټر له بوته ډاکټر له نه ته چې ډاکټر له بوته نو وی ډاکټر صاحب ته نه تپوس پوښتنه وکړه دا بیماري وله معلومه که علاج وله وکړه ډاکټر ولا زړه کته وی زړه دې څنګه بالکل ټیک ټاک دی او کور به چغه والے زړه مې خوږېږي بالکل ټیک ټاک ټوخی کې وی نه ټوخی نه کومه بریخونه دې شته نه خیمه خو چې کم تپوس کوي نو دی وی خیمه نو ډاکټر ته خو جک جوړی وی خندل او وی د خپلوانو په زور راسم زه خو جوړی نه بار راووته وی ډاکټر مې دله دوکه کو که نه وی تاسو خو وایئ چې دا ډېر قابل ډاکټر څنګه مې دله دوکه کو نو ډاکټر یې دوکه که که ځان یې دوکه کو لږې ورځې پس به سټ ور شي که ډاکټر ته یې خپله بیماري ښولې وه هغه به مناسب علاج وله کړی او جوړ شي زه ورته یې زه جوړ یم نو هغه هم زه جوړ یې زه لاړ شم ځان یې دوکه که ډاکټر یې نه دی دوکه کړی ومن الناس بعض د خلقنا من اغسوک دی یقول آمنا چی دی وی من ایمان روڑی دی باللہ پا اللہ پاک باندے و بالیوم الآخر و پرد آخرت من ایمان روڑی دی وما هم بمؤمنین حال داری چی دی ایمان دار ندی یخادعون اللہ دوی دوکه ورکی الله لره په خپل خیال کې یا دوی دوکه ورکی رسول الله لره په خپل خیال کې والذین آمنوا او هغه خلکو ته دوکه ورکی چې ایمان یې راوړی وما یخدعون الا انفسهم دوی دوکه نه ورکی مګر خپلو ځانونو ته وما یشعرون او دوی پوهیږي نه سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين